دنیوی حیات شاہ ولی اللہ نہ منی، دنیوی حیات اللہ مالوسی نہ منی، دنیوی حیات بدائے سنائے کی نشتہ، دنیوی حیات مظہری نہ منی، دنیوی حیات زمون طول سونا اکابر سرد اغچا چه پال محند دسخط کرده ده دو مفتی کے پیت اللہ رحمه اللہ اغوم دار نہ منی. اس اخیری بس دا خبر کون ختمو ہے دا المحند علی المفند یو خبر دا ذکر دا ډیر زیاد تفصیل سره خلق پیش کی او ځان سره ګرځي را ګرځیو ما شعر دا څنګه دیو بنیان دي دا سر نه دیو بنیان نه دي دی دا المحند علی المفند نه خلاف چدي اول نه چې مونږ راغي عبارت وایو وعندنا وعند مشایخنا مونږ هم وایو ازمونږ مشایخ هم وی حضرت الرسالة صلی الله علیه وسلم حی فی قبره الشریف پیغمبر په خپل قبر مبارک کې ژوند دی او حیات صلی الله علیه وسلم دنیویه او د نبی علیہ السلام ژوند دنیوی دی سوی دنیوی دی یو دا خبره کې بیا رستوي کما نص علیه العلامه السیوطی امام سیوطی په خپل رساله کې هم لیکلی دی شیخ تقی الدین سبکی هم لیکلی دی نبی رستوي کا حیاتهم فی الدنیا دنیا کیسی ہے مخکوی دنیویتن اوی کا حیاتهم فی الدنیا دا د فتح الملهم تکمله چې تقی شپ کړی دا پای کې لیکلی دی دنیوی نه دی دا ټکی وسره چې دنیوی نه دی دیوی دنیویتن بیاوی کا حیاتهم فی الدنیا دا سه وګړه عبارت ته پدې کې مونږ یو خبر ادا چې دا وی چې یاره د مونږ په نظام دی د مونږ د مشایخ په نظام یو تاسو حقوقي شو کنه چې مشایخ تاسو چاته وایي کما مشایخ مجدد الفسانی ته وایي شاه ولی الله ته وایي علامه علوسی ته وایي شاه اسحاق ته وایي شاه عبد العزيز ته وایي ان چې مولانا تنوی ته وایي تر دې چې شانور ته وایي رحمهم الله چې دې په دسختیم دي ته وایي کنه وایي خبره ختمه را او کنه ورته وایي نو داغي دا تحقیق نه چې دا دنیوي حیات ته دا دې کې چې دي پاره اکابرو کې یوم دان دی ویری چې دا المحند عبارت کې چې سدي چې د دې کم مفاد دې هغه دین دی غست یو خدا دوی خبر ادا کو چې خبر خو ویل دي کنه خبر اپنی خبر میں نو خبر مولانا تنوی سے ستوي یا خبر اوس مونږ مفتی کې بیت الله په کتاب والے سره وې جواهر الایمان چې هغه ستوي یا نور علما چې مولانا ادریس سے عقائد الاسلام کې چاغه ستوي نه چې هغه څنګه وینه اکه شانته منو خبروم منو خو خبر اکه شانته منو چې دې څنګه وی دوه خبرې شوې درېمه خبردار چې دا حیات دنیوي دا څنګه ده کله دنیویت نه کله دنیا کیسی ہے د دې لکه څه مطلب ده آئے دنیا ترازی کنا د دنیا چې کم لوازمات تی اغور له ثابت وای د دې لګ وضاحت پکار دی بل دا چې په دې عبارت کې صفا دي چې دا سدي لکه د شهدا سره چې کوم معاملہ کیږي د شهدا سره سم معاملہ کیږي ارواحهم سیدس فی حواسر طیور خضر تسرح فی الجنه حيث شاءت بیا چې دا دي لیکلي دي کنه برزخی ندی تا جمله لیکلی دا دنیویتون دنیوی ژوند دی او ور سره دا چې دا برزخی ژوند نه دی نو دې کې دا خبره کو چې دلتا د دې د خبره به یو مطلب اخلو کنه ځکه علما خو وی چې برزخی ژوند دی نو د برزخی مطلق نفی ده تاسو د برزخی مطلق نفی ده بیا دا چې د انبیاء او شهدا په قبر کې حیات داسره لکه په دنیا کې چو نو دې کې صراحت د دې نه کړي چې د دنیا د ژوند سره مشابهت هغه ذکر کی د حیات دنیویه تصریح پکې نشتا لیکن د حیات دنیویه تصریح نشتا چې کله ژوندې جسم دی او دک شانته اخله نو بیا د امام شاه ولی الله علوسی وغیرہ رحمهم الله د ټولو هغه کوم خبره چې دا هغه غلطي اګه سو کوي چې د مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه خبره نه مني نه غدیم نه مني ځکه چې هغه کوم خبره کړې د اوس مخکې ما ویلو دا خبره ده
خو چې کوم خبره کړې ده راغوم دارا چې روح د سر نه وتل نه لري او تی دا وی چې روح ته نه وتره بخاری کی روایت موږ ذکر کو چې روح ته نه وتره او د عزیر علی السلام مبارک راضی فاماته الله 100 عام الت تفسیر جمل لیکلی فلما مات نزع الله منه الروح نو حاصل خبر دا شو چې د پیغمبرانو ژوند منو تا ابن قیم منی قصیده نونیه کې غره دنیوي حیات نه پکی دا د پنده شیخ منی دا زمونږ ټول مشایخ منی غرغشتو باباجی صاحب اغم داوی دي چې برزخی حیات ته مولانا عبدالرحمن صاحب رحم الله کمل پوری اغم وی چې برزخی حیات ته خبره صرف په دې کې چې د دې ژوند وضاحت وکا باقی دا خبره چې الله داسې کولی شي او الله غشان دې کولی شي زمون خبره په قدرت د باری تعالی کې نه الله خدا دې کولی دا دیوال روان کی داسې کولی شي کدا ته نه مننه نو کافر کېږي کولی شي او کولی شي خو امکان وقوع راغله دا کنه خبره د وقوع د عرف څنګه لري او عادت څنګه لري